بسم الله الرحمن الرحیم. باب الرد، باب د په بیان د رد کی. رد څه ته وایي؟ جنت زمکه کې ده که اسمان کې ده، دا بلا اختلافي مسله ده. جنت نغه ته لاړ شي، قل نهبطوا منها جميعا. کوز شئ، کوزېدل د کم ځای نه راځي؟ د بره نه که د لاندې نه؟ نو زمونږ د جمهور رایه دا ده چې جنت په اسمان کې دی، بره دی. او بعض عالمان وایي جنت په ځمکه کې دی. او د اهبطو معنا دا ده چې انتقلو، منتقل شي من موضعین الى موضعین. او په ځمکه کې انتقال راځي من موضعین الى موضعین. او دا جنت چې کوم دی چې آدم علیه السلام پکې اوسېده، دا هغه جنت دی چې کله کوم ته به مؤمنان ځي که نه، هسې دا باغ و دی. کې دا بل اختلاف دی. د جمهور رایه دا وه چې دا عام جنت دی چې کوم ته به مؤمنان ځي. صحیح شوه؟ مؤمنان چې کوم جنت لځي هغه جنت دی، او هغه اسمان کې دی. د جمهور رایه دا د اختلاف پکې ډېر دی. دې باندې شیخ الاسلام حافظ ابن القیم کتاب لیکلی دی. کتاب بیا والی ځان له اردو ته هم ترجمه شوی کیدی شي. په ح سره دی، حادی الارواح الى بلاد الافراح. حادی الارواح الى بلاد الافراح. د جنت پکې ټولې تذکیری دی او دا ټول اختلافات پکې ابتدا کې ذکر کړي. دا چې وګوري سړی حیران شي. باب الرد، باب دې په بیان د رد کې. رد دې ته وایي الرد ضد العول. رد د عول ضد دی. د عول اول خودی ته وای چې سهام پر اوس ډیر شي او مساله کم ای، لکه مساله د شپږو نه او سهام اته شي، نو تصحیح د څو نه وکي؟ اتو نه وکي. دې ته اول وای. او رد څه ته وای؟ رد دې ته وای چې مساله مثلا د شپږو نه ده او چې دا درې خو دې تقسیم کړه او د دې نورو دپاره وارثان نشته چې دا چاله ورکړي، نو په دې به یې را واپس کړي. نو اوس به مسله د شپږو نه نه وي، د درېو نه وایي. هلکه چې سهام کم کې دې ته رد وایي، او چې سهام زیات کې دې ته اول وایي. نو رد ځکه ضد د اول دی. ما فضل هغه چې زیات شي عن فرض ذوي الفروض، د حصې د ذوي الفروض نه، ولا مستحق له، د دې لپاره مستحق د عصباتو نه نه. يرد على ذوي الفروض، واپس کیږي په ذوي الفروض باندې بقدر حقوقهم، په اندازې د حقوقو د هغوی. الا على الزوجين، مگر په ښځې او خاوند باندې به نه واپس کیږي. ذوي الفروض په دوه قسمه دي، یو ذوي الفروض نسبي دي او یو ذوي الفروض سببي دي. دا ښځه او خاوند د یو ذوي الفروض دي، خو دا سببي دي او دا نور نسبي دي. نو دا رد چې کیږي دا به په ذوي الفروض نسبیو کیږي، په ذوي الفروض سببیو، په ښځې او خاوند نه کیږي. وهو قول عامة الصحابه، دا قول د عام صحابو دی رضی الله تعالی عنهم. وبه اخذ اصحابنا، په دې عمل کړی دی زمونږ علماء رحمهم الله. وقال زید ابن ثابت وی الفاضل لبیت المال، چې کوم شی زیات شو هغه ورثو باندې بیا نه تقسیمېدا، د بیت المال دی. وبه اخذ مالک والشافعي، په دې باندې عمل امام مالک او امام شافعي صاحب کړی دی. او چې دغه نه که نه، چې بیت المال صحیح نه او یا اسلامی حکومت نه، نو بیا امام مالک هم دا وایي چې رد پکې بیت المال نشته که. شامی کې دا خبره ده. ثم مسائل الباب، بیا مسئلې د دې باب الرد على اقسام اربعه، په څلور قسم دي. احدها یو من یردو دی او یو من لا یردو دی. په کوم باندې چې رد کیږي ذوی الفروض نسبی، هغې ته من یردو وایي.
او په کومو چې نه کېږي زوجین هغې ته من لا یردو وایي. احدها یوه مسله دا ده یکونه فی المسلة جنس واحد چې په مسله کې یو جنسي ممن یردو علی چې په هغې باندې رد کېږي یو جنسي، یا مطلب دا چې لوري یا خوري یا موري یا پلاري دا ممن یردو شو. این د عدم من لا یردو علی په وخت د نشوالي د هغه چا کې چې په هغې رد نه کېږي زوجین نه وي. فجعل المسألة مر بیا په مسله د دوی د رؤوسونه کې کما لو ترک بنتین او اختین او جدتین، لکه سړی مړ شي او دوه لوریانې پرېږدي نورې هېڅ حکم نشته. نو د دوو لوریانو خو سلسان دي که نه څو دي؟ نو مسله د څونه کېږي؟ درېونه. ځکه سلسان چې پکې راشي د درېونه وي، خو دوه لونه دي نو سلسان مه ورکوه بلکې مسله د دوو نه که یو نیمه حصه دله ورکوه نیمه هغې نه، د درېو په ځای مسله د دوو نه جوړه کړه ځکه رد دې وکړه که نه. او اختین یا دوه خویندې دي د دوو خویندو هم سلسان دي که نه. او جدتین دي د جدتینو سدسان دي، سدسان یوې جدې هم سدس دی د بلې هم سدس دی. نو سدس چې مسله کې راشي مسله د شپږو نه کېږي، د شپږو نه یې مه کوه د دوو نه یې وکړه یو نیمه حصه دی له ورکړه نیمه دی له، ځکه سدس هم پکې راغی او چې څه زیات شوي هغه هم پکې راغی. هلکه تاسو په مسله پوه نه شئ. نو فجعل المسألة من اثنین، مسله د څو نه که د اثنینو نه. دا خو یو قانون شو. دویم والثاني اذا اجتمع في المسألة جنسان، چې په مسله کې جنسان راشي دوه جنسه او ثلاثه یا درې جنسه مما یرد علی د هغې چا نه چې په هغې باندې دا ترکه رد کېږي د عدم من لا یرد علی چې لا یردو نه وي زوجین نه وي. فجعل المسألة من سهامهم، بیا به مسله د دوی د حصو نه ګرځي ان د اثنین نه اذا كانت في المسألة سدسان، چې په مسله کې دوه سدسه و نو مسله به د اثنینو نه ګرځي. لکه سړی مړ شي یو ته جده پاتې شو او یو ته اخت لامین پاتې شو، دې دپاره هم سدس دی دې دپاره هم سدس دی، مسله د شپږو نه کېږي. صحیح شوه؟ اوس نور څوک نشته که نه، نو سدس دې له ورکې سدس دې له ورکې څو پاتې شو؟ څلور. هغه دې دوی ته راواپس کړه نو مسله دې د دوو نه کړه، بس مسله د دوو نه که یو دې له ورکه نو هغه څلور چې زیات شوي وه هغه دې هم پکې مدغم کړه. پوه شوې پې چې زرو نه دې ته 200 ورکول کېدلې په شپږو سوو کې 200 ورکول کېدې 400 پاتې کېدې که نه. اوس د 600 دوه حصې کړې 300 دې یو ته ورکړې او 300 دې بلې ته ورکړې نو هغه 200 هم دوی ته لاړې چېرته بل ځای ته خو نه دي تللي که. او ګوره جنسان دي پکې، یو اخت لومن یو جنس دی او جده بل جنس دی، او دا جنسان د ممن یردو دي او لا یردو په مسله کې نشته. او من ثلاثه یا د درېو نه کوه اذا کا مسله د درېو نه وکړه اذا کانه فی ثلثن و سدسن، چې ثلث او سدس پکې څه یي پکې؟ ثلث او سدس یي پکې. مسله کې څه ثلثي او سدس پکې، مسله د څو نه وکړه؟ د درېو نه وکړه. لکه داسې دکه یو دوه چې کوم دی اخی دوه څوک پاتې شو؟ اخلی اومن، دوه ته اخلی اومن پاتې شو، یوه ته پاتې شو، نو د دپاره سدس دی، نو مسله د شپږو نه کېږي. څونه کېږي؟ شپږو نه کېږي. او د دې دپاره ثلث دی، اخلی اومن دپاره ثلث دی، نو مسله دې د درېو نه کړه. داسې به لیکې را به ورسره لیکې په تصحیح کې مسله دې د درېو نه کړه، به دوه دې دوی ته ورکړو یو دې دوی ته ورکړو. او من اربعتین یا په مسله د څلورو نه کېږي اذا کان فیها نصف و سدس، چې نصف او سدس پکې دواړه وي. صحیح پکې نصف، لکه سړی مړ شي یو ته لور پاتې شي یو ته بنت الابن پاتې شي.
یو ته بنت پاتې شو، یو ته بنت الابن. نو نسب دې دپاره شو، سدس د دې دپاره تکملة للثلثین که نه، نو دې دپاره نسب شو. نسب او سدس پکې راغی، مسله د شپږو نه ده، خو موږ چې کوم رد کوو که نه، نو د څو نه به کوو؟ د څلورو نه به کوو. رد به وشي څلورو ته، نو څلورو کې به درې دې ته میلاو شي او یو به دې ته میلاو شي. او من خمسة، یا به مثله د پنځو نه که اذا کان فی ثلثان و سدس، چې دوه ثلث او یو سدس یې پکې. څه یې پکې؟ دوه ثلث او سدس پکې. لکه سړی لکه مور ختم که، لکه سړی مړ شو او دوه تې بنتې پاتې شوي، یوه تې مور پاتې شو، نو د دې دپاره ثلثان او د دې دپاره سدس، او مسله د چا نه؟ شپږو نه. نو پنځو ته یې راوړه. څو ته یې راوړه؟ څو ته یې راوړه؟ پنځو ته یې راوړه. نو رد د چا ته شو؟ پنځو ته شو. نو څلور د دې شو او یو په پنځو کې د دې شو. او نصف او سدسانی، یا پکې نصف او سدسانی بیا هم مسله ده، تاسې پې پوه شئ. پنځو نه جوړېږي. او نصف و ثلث، یا پکې نصف او ثلث بیا هم مسله د پنځو نه جوړېږي. والثالث، درېیمه قاعده دا ده، ان یکون مع الاول من لا يرد علیه، چې وي د اول قسم سره یعنی پوش جنس واحد سره مما یردو، د دې سره من لا يرد علیه وي، زوج او زوجه وي. اول به داسې چلو کې پاتې فرض من لا يرد علیه، ورکه حصه د هغه چا چې په هغې رد نه کېږي، من اقل مخارجي، د اقل مخارجونه. فإن استقام الباقي، که دا باقي صحیح په رؤوسو د من يرد علیه فیها، فبها، نو ښه خبره ده. که زوجن و ثلاث بناتن، ښځه مړه شوه او یو ته زوج پاتې شو او درې ته لوریانې پاتې شو، بنات. نو بس داسې د اوس په دې کې دا من لا یردو دی که نه، من لا یردو خو ربع کېږي. نو اوس به مسله د څلورو نه کې، دا به دې ته ورکوي او درې په دې تقسیمي کې، نو خبره خلاصه شو. څه پاتې نه شو که نه. فبها، هلکه په دې قصه پوه شوئ؟ وان لم یستقم، کدا چې د من یردو ته څه پاتې شو، هغه به دوی نه تقسیمېده. من لا یردو له خو د خپله حصه ورکړه، من لا یردو باندې نه تقسیمېدل. نو بیا څه وکړه؟ فاضرب وفق رؤوسهم فی مخرج فرض من لا یرد علیه، وفق د رؤوسو د دوی ضرب که په مخرج د فرض د من لا یرد علیه کې، ان وافق رؤوسهم الباقي، که چېرته توافق و د رؤوسو سره د باقي، که زوجن و ست بناتن، لکه چې شو، لکه زوج شو او شپږ بناتې شوي. ختم که. ښځه مړه شوه، یو ته زوج پاتې شو او شپږ ته بناتې پاتې شوي. څو ته پاتې شوي؟ شپږ. نو زوج دپاره څو دي؟ ربع ده، ربع به دله ورکړي او دې له دې درې ورکړي. درې خو په دې شپږو صحیح نه تقسیمېږي که نه. اوس به څه کوې؟ څه به کوې؟ نو داسې چل به وکړي. نو داسې چل دی چې د دریو او د شپږو په منځ کې چې نسبت د څو توافق دی. صحیح ده. نو داسې چل به وکړي او دا توافق یې په څه کې دی؟ توافق یې په څه کې دی؟ نو داسې چل به وکړي چې وفق د رؤوسو د دوی به راوالي. ګورئ، نو فضر وفق رؤوسهم، وفق د رؤوس د دوی راواخله او دا ضرب که په مخرج د فرض د من لا یردو کې. پوه شئ پې؟ دا به راواخلي په چا کې به یې ضرب کې؟ د من لا یردو د فرض مخرج خو ربع و څلور که نه. نو درې وله په څلورو کې ضرب ورکه څو شو؟ 12 شو. ها 12 کې اوس داسې وکړه چې یو له ضرب ورکه په 2 کې،
نو دوه شو څو پاتې شو داسې چل دې وکړو چې تا داسې وکړو چې د زوج خو یوه روپۍ واخیسته خو لاړه پاتې شوې څو روپۍ 3 روپۍ چې درې دې بناتو سره دې نسبت وکړو نو داسې ده چې د دې دریو او د دې دغه په منځ کې کم نسبت و وفق بالنسب و نو نسب دې راواخیسته چې دغه دې دوه دي دې له دې ضرب ورکړه په چا کې دې له دې ضرب ورکړه په مخرج د فرض د من لا یردو کې مخرج د فرض د من لا یردو چې کوم دی 4 دي نو دوه له دې یلکه تاسې ما ته خو ونیسئ داسې دوه دې راواخیسته د دریو او د شپږو په منځ کې توافق به ثلث دی که نه نو ثلث د دغه دې راواخیسته د دریو ثلث څو دی وفق 3 دی که نه 2 دی 2 دې راواخیسته په مخرج د من لا یردو کې دې ضرب ورکړه مخرج د من لا یردو څو دي نو 2 له دې په 4 کې ضرب ورکړه څو شو مسله به دا 2 نه شي اول خو مسله د 4 نه وه که نه 1 او 3 نو باقی 3 شو ګورئ داسې به ولیکئ یو خو دې ته میلاو شو باقي 3 شو دا 3 په دې نه تقسیمیږي د 3 او د دې په منځ کې توافق بالنسب دی بثلث دی نو ثلث د دې دې راواخیسته څه ثلث د دې څو دی 2 دی دې 2 له دې ضرب ورکړه په وفق دغه کې من لا یردو کې په دغه کې په مخرج د من لا یردو کې لکه مخرج د من لا یردو خو ربع ده که نه نو ربع کې د 4 کې د ضرب ورکړه نو څو شو 8 شو مسله جوړه شوه د چا نه 8 نه اوس داسې به کې دی خو یو اخیسته او دې ته مضروب کې ضرب ورکړه په 2 کې نو په 8 کې 2 د 2 شو او دې 3 اخیستې او 3 له په 2 کې ضرب ورکړه نو 2 له 6 پاتې شو والا که داسې نه وه نو داسې وکړه فضرب کل رؤوسهم بیا ضرب ورکړه که وفق نه و نو بیا ضرب ورکړه کل رؤوس ته په مخرج د فرض د من لا یرد علیه کې نو په مبلغ به چې څه ورسېد هغه به تصحیح د مسلې که زوجین و 5 بناتن ختمه که ده لکه سړی مړ شو ښځه مړه شوه یو ته زوج پاتې شه او 15 ته بنات پاتې شو څو ته بنات پاتې شو 15 بنات ته پاتې شو نو اوس به داسې وکړو چې د زوج دپاره ربع ده نو مسله به د 4 نه شي دې من لا یردو ته د یو ورکه څو پاتې شو 3 پاتې شو څو پاتې شو د 3 او د 5 په منځ کې توافق نشته تباین دی که نه نو باقي دلته 3 ولیکه نو چې داسې ده نو ما ته وګورئ چې د 3 او د 5 په منځ کې توافق نشته تباین دی نو کل رؤوسو ته چې 15 دي دې له به ضرب ورکړي په مخرج د زوج کې نو څو شو 20 شو تصحیح د مسلې د 20 نه وشو اوس دې یو ته ضرب ورکړه په 5 کې مضروب دی که نه د زوج 15 شوي او دا څو وي د دې 3 وي که نه دې 3 له ضرب ورکړه په 5 کې 15 د دې وشي د دې وکړي چې تاسو پې پوه شوي ور رابې باندې بس دی